عزتمنو یو پلار را پاسېدلی د زوی په مخ کې ورته مور قتل کوي او بیا په نکه کور کې دفن کوي. راځه مینهوالو چې دغه زوی ټول حقیقت د خپل پلار ښکاره کړلو چې په کومه طریقه یې د لا اخر مور قتل کړې او دا یې اخر ولې قتل کړې او څنګه یې قتل کړې، د مور اخر داسې کومه ګناه وه. د زوی ټول حقیقت بیان کړلو. راځئ مینهوالو موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې ګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وي، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې استاد د ټاله نشان وخت چې هر یو نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو په یو د زوی یو پلار راپاسي د زوی په مخ کې ولا مور قتل کوي او بیا ولا په هغه ځای کې دفن کوي چې د اخر کوم پلار ظالم مخ کې هم دغه شانتې یو څو قتلونه کړي چې 10 کاله په جیل کې وو. د جیل نه اخلاص شولو چې د جیل نه اخلاص شولو نو 10 کاله بعد دغه ښځې سره بیرته نکاح وتړله چې د نکاح یې 15 ورځې نه وي شوي. د ده بله جینۍ خوښه شوله او ښځې ولا خپلې زړې ښځې ورته د دویم واده اجازت ورته نه ورکوه. نو دا ظالم اخره کې تنګ راغلی او د زامنو په مخ کې د شپې ناوخت دغه ښځه یې ونیوله، ویې ویل ټکوله او په سر باندې په تمانچه باندې ویشتله، په دغه کور کې دفن کړله. چې زامن یې ولا په کوټه کې بند کړي وو او د ده 2 لورانې مې هغه هم په کوټه کې بند کړي وې. چغې وهلې خو د دوی چغې چا هېڅکله نه اوري. چې دغه پلار یې اوس تښتېدلی دی او زوی پولیسو ته ټوله انټرویو ورکړه او ویې ویلې چې موږ انصاف غواړو. عزتمنو چې دوی ته د انصاف میلو شي، پلار دی که مور ده که هر څه دي، خو د دوی خپله مور وه، خو د پلار داسې جرأت نه کېږي چې عینې خپله ښځه قتل کړي. د قتل اجازت ورته هېڅکله ورته څوک نشي ورکولی. ځکه عزتمنو چې د یو انسان قتل د ټول انسانیت قتل دی. ښځه پرېږده طلاق یې کړه، ځای پرېږده خرچوله مه ورکوه، دغه هر څه کېږي. زامن یې غټ و، خپله مور به یې ساتله، خو د وهلو او د قتل د ورسره هېڅ کار نه. مینهواله د ده په هره باندې ستاسو څه خیر دی چې دغه پلار دې ونیولی شي او ده ته د اخر کومه سزا ورکړه شي. مینهواله زموږ د سره نننۍ معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې استاد د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.